په دنیا کې په انسان باندې دوا کیفیت راځي، یو د خوشي والوي او یو د غم پریشانی والوي. کله چې انسان د خوشي په حالت کې وي بیا په کار ده چې د هم په دې وخت کې د الله تعالی نه دعا وغواړي، او کچیرته د غم په حالت کې وي د پریشانی په حالت کې وي بیا هم انسان ته په کار ده چې د الله تعالی نه وغواړي. الله تعالی په داسې وخت کې د انسان دعا قبلوي. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې دا وغواړي چې د ما د غم په حالت کې د پریشانی په حالت کې د ما دعا قبول شي بیا د ته په کار ده چې د خوشحالي په حالت کې هم د الله تعالی نه په کثرت سره دعا غواړي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد نقل کوي وایي من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وای کوم یو کس دا غواړي چې د غم په حالت کې د ما پریشانی په حالت کې د غم په حالت کې د ما دعا قبول شي وای د ته په کار ده چې د خوشحالي په حالت کې د الله تعالی نه ډیر زیات دعا غواړي. بیا د غم په حالت کې هم الله تعالی د انسان دعا د خامخا قبلوي. او د سره دا کچیرته یو کس د غم او د پریشانی په حالت کې هم د الله تعالی نه په دې الفاظو سره دعا وغواړي بیا الله تعالی هغه دعا هم خامخا قبلوي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي دعوت ذی النون اذ دعاه فی بطن الحوت. وای د حضرت یونس علیه السلام والا دعا چې هغه د ماهی په خېټه کې وخت و لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب الله له. وای کوم یو کس چې د ازمایش په وخت کې یا د پریشانی په وخت کې په دې الفاظو سره دعا وغواړي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وای بیا الله تعالی دغه انسان دعا خامخا قبلوي. نو څومره یو عجیبه نسخه ده چې کله هم یو کس پریشان وي په مصیبت کې مبتلا وي په ازمایش کې وي د ازمایشتونه مصیبتونه پریشانی د هر انسان سره دغه لګېدلې وي په هر انسان باندې راځي که هغه څومره مالدار وي څومره حیثیت ول سړی وي خو چې کله هم په داسې حالاتو سره دی تیریږي بیا دته په کار ده چې دی په دې الفاظو سره دعا غواړي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین.